الله حبیب وای ما چې څومره د یاري ځایونه کتلی وای دا قبر پټولو کې لوی د یاري ځای الله دې زموږ استاد مرګ شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای ډېر را یادوي هغه شی چې د دنیا د دې خوندونو خون ختمي چې هغه مرګ دی زما عزت مند دا په موږ او تاسو باندې دا حال را روان دی زمونږ استاد سودی ورور ته دی الله په سوال جواب کې ثابت قدمی نصیب کړي صحیح روایتو کې دا سراغلی چې ګور قبر کې دا درې تپوسونه کېږي رب دې سو کو استاد دین سو او استاد پیغمبر سو دا زما عزت مند زړه کې وساتای چې مون قران سره کې چری علمی او عملی تعلق جوړ کونو الله به توفیق راکړي مشکات شریف کې حدیث راغله چې کله یو مرده قبر کې دفن شي او نکیر او منکر د دنه تپوس کوي نو د باندې نه hebat راشي او پورا جواب ور کوي مشکات شریف حدیث ته هغه نکیر منکر ورته وي د الله بندا تا باندې خو یو زموږ hebat را نغه او چې موږ سره تپوس کو ته پورا جواب راکې نو دی ورته وي قرأت کتاب الله وآمنت به وصدقت به ما دنیا کې د الله قران لسته ازما د الله په کتاب ایمان او زما په غي تصدیق زکه تاسو راتلو او تپوس په ما سه hebat را نه وستو نو ټول د الله بندګانو قران تر نږدې شي د خپل الحمدلله تاسو د مساجدو کې ټول د علما درسونه کوي ټول درسونه لکه علما ولدام په کار دي چې احادیث د قران د درس سره د حدیثو درس هم کوي الله بدا سوال جواب موږ او تاسو له د قران په ذریعہ باندې آسان ابن ماجه کی صحیح سند والا حدیث ته دا قبر ډېر د hebat زیر ایو عالم چالوی دا خصوصا ایمان دې چې دلته جزاء او سزا ده او کچری دانه ودا عذاب لګ دي چې اوسنه پکند کې بن کا اور پسې خار ورواچو نو دامړې په وحشت کې حدیث کې راغلی او خیستن او جوان ور تراشي دی ورته استاد راتل دې مبارک ویتا خو زما غټول یاره وحشت ختم تسو کې نو دا هغه کس ورته وی انا الذي ازمعت نهارك واسهرت ليلك زاغ کتابم چې روزه په خله بټول رسته تګوي خو زما تلاوت او درس پدې کو او زاغ کتابم چې خلق به بیغم او دشول اتا به د شپې په تهجد کې زما تلاوت کولو نو دا قران به زما عزت مندو خبر لري او چې نن قران موږ او تاسو د ځان سره زما عزت مندو مرګره ډېر تلاوت کوي د الله د کتاب خپل عالمانو نه د دې د زده کړې کوشش کوي دغه قران به سبا زموږ استاد په کار راځي دم د علما ناس دي پرز د قیامت چې سړی د قبر نه مونږ ټول را پورته کیږو نړمبه مخه له قران نه دي کله چا ور سره تعلق او سوره بقره او سوره ال عمران به زما عزت مندو دا غي نه مخ کی نو خپل کورونو کې مخبلم د الله د کتاب سره د تلاوت د زده کړې دي کی چې سوي زما عزت مندو چې داغه د عمل موږ تاسو کوشش وکړو ها بھائی ټول وکې نه ان شاء الله برس دې کې ټول وعده وکړي چې موږ د الله د کتاب د زده کړې کوشش کوو خپل عالمانو سره وکړو الٰه العالمین دې زموږ استاد د خپل عالمانو سره جوړ پیدا کړي او دا یو مسله دا ګوره الحمدلله تاسو دا کله ټول په حق مسلې آباد دي مسله زموږ حق ده وګوره اخلاق ولا بدلول پکار ځنې اوقاتو کې یو سړی او تختی نو وای د حق نه تختیدو ازموږ د اخلاقو نه تختیدلې مساله حق ده او اخلاق ول سدي نرمول پکار پښتون قوم کدي پزه دینات کراو سوده کافر کی او اساس دا خډر زیات پښتانه نو کزت کې مراوستل نه بدین اسمه منمني اخلاق سره نرمۍ سره مساله حق ده خلګه نظریه او جبه ول زما عزت مندو بدلول پکار دي چې دا مسلمانان ټول کینی او د دې مسلمانانو په منځ کې زما عزت مندو جوړ راشي الله د خپل حبيب تعریفونه کړی او تعریف ادم دي فبما رحمت من الله لنت لهم زما حبيب دا زما رحم دي چې تاسو نرم یې او که چرستا سو په جبه او زړه کې سخواله دا ټول بدر نه تختیدلې وي موسی علیہ السلام الله یو غټ کافر طریق یو هارون علیہ السلام ورته وی فقول له قولا خبر د حق خلګه پس دی وی په نرم لهجه دی وی الله زموږ علماء تم د اخلاق په دایره کې
د درس توفیق ورکړي. دا د هدایت کتاب شو کېناستو نو په یو ورځ مو مسلمان کوي، خپل به یو میاشت دوه کې شي الله به سم کی. موږ سره بعضې داسې خطرناک پیران درس کې کېني، ناغه زموږ د درس خدمت هم کوي. که په یو ورځ موږ تختولې وی نو نه به وی ناس، موږ ولا صبر کړی. یو څو ورځې ګوره صبر سړی چاله وکړي. دا د هدایت کتاب دی چې څوک کېناستل ورته الله ورته د هدایت لارې پرانیزي. او سمدستي په یو ورځ څوک مسلمانۍ کې نه. تاسو ګورئ تاسو د ملک مولانا صاحب اسمره د تقوا مقام ته رسېدلی، ایمان سره وایي که دا علما دغه مرتبې لرسي څو کاله به پې لګي، ایمان سره وایي. ستاسو د مشر مولانا مرتبې لکه د علما رسي څومره وخت به پې لګي. قسم دی که 500 کالو کې شکر رسي هم د شکر سجده ادا کړي. نو سړی رو رو د مرتبې مقام ته رسي. داسې مسلمان ته مهلت ورکول، سمدستي تختول نه. صحابه د جهاد نه تختیدلي د نبی رسول الله په زمانه کې بعضې ډلې، او دا دومره ګناه وه چې د شرمه کلي له نه راتلل. مشورې وکړه چې که مونږ لاړو دا خو به زنانه مونږ پسې بدې ردې وایي، څنګه به مو پرېږي. ترمذي شریف حدیث سے مشوره په دې وشوه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم پکې دی، وی ساري چې اذان وشي بس مسجد نبوي له به لاړ شو او د الله حبیب سره ملاقات چې مونږ باره کې څه فیصله کوي، بس مونږ پسې تختیدلي یو. نبی علیہ السلام ورته څوک وی نحن الفرارون، مونږ غډله تاسو له قربان مخې له ولاړه وي چې تختیدلي یو. سید العالمین د اړمات نه کوي تاسو تختیدلي نه، زمو ډلې امزان مور الله رسوله بیا به واپس ځي ان شاء الله. اوس کوي ور لوي چې به وځي نو کو ګناه چانه او شوا د غزل ماتول ندی پکار، بلکې هغه سره داسې اخلاق پکار دی. اکس چې جمعات کې څه کړی وي امتیاز یې کړی، صحابه پس را پاسې د الله حبیب بس نو درېدل ټول. اوس ګوره د الله د حبیب په دې کار کې دا حکمت و، که چېرې هغه د صحابو منې کړی وی نو د یو ځای په ځای به ټول جومات څه کړی بنده کړی. هغه چې ښه په تسلۍ واړه بولو کو راغی د الله حبیب کېنو دا د الله کور دی، دا د تلاوت او د مزو او ذکر د پاره، دا د وړو لوی بولو د پاره نه دی. ناغه به بیا دعوت چلولو. ډېر دین په اخلاقو زما عزتمند خور شوی. زموږ مشارحینو لیکلي وایي د نبي علیه السلام په زرګونو معجزې دي، خو که معجزې نه وې د اخلاق هم د دې دلیل دی چې دا د الله پیغمبر الله صفت کوي وانک لعلی خلق عظیم. الله وایي زما حبیبه ته د بلندو اخلاقو خاوند دی. نو الله دې وکړي چې د الله دین موږ د اخلاقو په دایره کې ورسو. نو ان شاء الله د اخلاقو د نرمۍ اثرات ډېر زیات وي. الله رب العزت دې دیتا ثابت قدمی ور نصیب کړي او ډېر ښکلی موږ ډېر وخت نه پیژنو ماشاءالله، ډېر مزګزاره دینداره انسان و. دا بچي مالا نه پیژندل چې دی براتللو موږ چې کوم ځای ولو راپسې به ګرځېدو. نورو مدرسو خدمت یې کړی، مزګزاره انسان و او د مولانا صاحب سره ډېر زیاته مینه وه. الحمدلله دام ګوره ستاسو دي کلي چې څوک دي که نه، نو د مولانا صاحب مشر سره داسې مینه ځکه د هغه په ذریعې ډېر لوی خیر رسېدلی او هغه ډېر اخلاق او یو ترتیب څخه ستاسو دا خلک دومره جنګیالي دي که چېرې هغه سختي کولې خو به چې په دې مسله به څومره خلک څه وی یو بل به یې مړه کړی وی. خو ماشاءالله جنګ نه دی شوی او ټول